الفاسقون. د سورہ توبه 84 نمبر آیات تے 43 نمبر آیات د سورہ توبه. د آیات کې الله جل جلاله خپل خوږ پیغمبر په منافقینو باندې د جنازې نه منع کړی دی. د آیات د نازلېدو نه مخکې د لپاره مفسرین داسې شان نزول ذکر کوي. کله عبد الله ابن ابی ابن سلول چې رئیس المنافقین وو د مړ شو نو د یو زیو د غنم هم عبد الله چې مخلص صحابي و. هغه راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړ د الله رسول د مپلار خپل قمیص راکا. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قمیص مبارک چې دی د وتور کړو د پاره د کفن. بیا تو فرمایي چې د الله رسوله تاسو برازه او زما په دی وارث صاحب جنازه چې د نذابم کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل سید شکل ته جنازه تیار شي بیا ماته خبر راک. کله چې جنازه تیار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازه تراغلو مخکې کېدلو نو عمر رضی الله عنه کلکونه د الله رسول ادا سکه ته په یو منافق باندې جنازه کې چې دا غینه ته منع شوی. الله فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره کو چې ته د پراویا پرې بخنه غواړي خود ته الله جل جلاله بخنه نه کوي. انته خو الله منع کړی لہذا پته باندې جنازه مکوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې عمر مال الله اختیار را کړی دی کو ته ویا پیره بخنه غواړي او کو نه غواړي خو الله ته بخنه نه کوي. زبول دا یو پیرو نه زیات غواړم کو چره الله جل جلاله دې ته بخنه وکي. جنازه وشوا بیا چې کله قبر ته کوز شو نبی علیه الصلاۃ والسلام متخپل لاړ مبارک هم په خوله کې ورکړ. کله چې کفن دفن شو نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر خواته بیا ولاړ هم وو. الله فرمایل ولا تصلي على احد منهم مات ته منځ مکوا په هیڅ یو کس باندې د منافقینو کله چې مړ شي ابدا همیشه بس مکوا به. ولا تقم على قبره او د قبر په خوا کې چې دین هم مودريګا. انهم کفروا یقینا دوی کافران کفر کړی دی د الله سره او د الله د رسول سره. وماتوا وهم فاسقون او په دیمړه شوی په داسې حال کې چې دی فاسقان دي. دیدی کې مفسرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازه کړی دا څه حکمتونه بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څه حکمت باندې د دې منافق جنازه چې د نه دا وکړه. خپل قمیص مبارک چې د نه دی وته ورکړو. قمیص چې ورکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې زما تر حضرت عباس رضی الله عنه جنگ بدر کې قیدی و من راوستو نه په هغه ټیم کې په هغه باندې د بل چا قمیص چې دی نه دا برابر نو دی منافق و دی سردار رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی د چې دی نو د خپل قمیص ورکړو. نو ما خپل قمیص څخه د ورکړو چې دغه احسان چې دی نو دا په ما پاتې نشي. نو قمیص خو مې په دې بنیاد جنازه ولې وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جنازه په څکا کومه چې په دې سره به او یا زر کسان چې دین دا مخلص مؤمنان شي. او واقع داسې هم شوه کله چې دی منافقینو دا ولیده چیرې دا خو ډېر مشفق پیغمبر دی دومره رحم دله
چې د خپل دشمن جنازه وکړه چې په دشمنانو کې د ټولو نه سرپرست دشمن رئیس المنافقین د هغه د جنازه وکړه، نو معلومه شو دا ډېر رحمدله پیغمبر دی. نو کم چې منافقینو نو زرو منافقینو چې دی نه هغې صحیح ایمان چې دی نه دا راوړو. نو په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام د دې منافق جنازه کوله چې دا رستو خلک چې کم پاتې دي چې دا خلک چې دی نه دا ایمان راوړي. اوس الله جل جلاله د پیغمبر نه هم دا جنازه صادروله چې دی دا جنازه وکړي. ولې دا اشاره و د خبرې طرف ته چې دا د نن زمانې کم د ګوسلان شن پیران دي چې خلکو ته وایي بس مونځ او دس مه کوئ او بس زما سره تعلق ساتئ، زه بس تاسو بخښنه چې دی نه دا کوم. نو موږ وایو چې د دواړو جهانو سردار مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په جنازه وکړه او ورسره د انبیاو نه پس په مخلوقاتو کې د ټولو نه صفا مخلوق چې حضرات صحابه دي هغې د نبي علیه الصلاة والسلام اقتدا وکړه چې دا هغې کس الله جل جلاله د عمل نه غیر بخښنه نه کوي. نیډه ګوستي پېده ستا په خوله به څه عمل وکړي، تا په خوله به څه بخښنه وکړي. دا لافریک د نبي علیه الصلاة والسلام په خپله خاورو ته سپاري. دا لافریک د نبي علیه الصلاة والسلام ورته خپلې لاړې مبارکې په خوله کې هم ورکوي، خو چې ازلي بدبخته دی نه الله جل جلاله د هغه بخښنه نه کوي. نه اگر که دا خلق ډېر وایي چې موږ د پلانکي پیر مریدان یو پلانکي پیر مریدان یو، خو نه دا پیرانو غورې نه ده. ته به خپل عمل چې دی نه دا به کوې یا پښتانه وایي خپل عمل د لارې مل دی، د بل چا کارونه چې دی نه دا را چا پخه نه راځي. نه موږ خلک وایو یاره موږ پلانکي پیر شته دی موږ به بچ کوي، او دا هندوان او مشرکان چې نو د هغې دا نظریې وې چې یاره زمونږ دپاره پلانکې بود چې دا به دا سپارش کوي، پلانکې بود دا سپارش کوي، دی به دا سپارش کوي. نو د هغې دا نظریې وې او زمونږ د دې وخت د مسلمانانو دغه نظریې دی چې دا پیر به مې سپارش کوي، دا به مې کوي. نه نه، سفارش حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 4 قسمه کسان دا به سفارش کوي. یو انبیاء، دویم شهدا، دریم علما، څلورم د امت قاریان. عالم بستا سفارش کوي چې کله د عالم د جنډې لاندې پاسې دی بستا سفارش کوي، خو چې کله ته د عالم د جنډې په لاندې نه یې نو هغه به تعینې څنګه چې ته بل چا د دشمن په سب کې ولاړ هغه ته مقابل ولاړ نو هغه خو بیا ستا سفارش نه کوي. او به سفارش د هغه خلکو کوي چې د هغه د جنډې لاندې هم ولاړ وي. دغه رنګې د امت قاریان چې دي نو دا به ستا سفارش کوي. او دې سره شهدا او پیغمبران دا خلک چې دي نو دا به سفارش کوي. نور دا یې نه دي ویلی چې یاره تاسو مونځ اودس مه کوئ او بس تاسو به سفارش کېږي، نه خپل عمل به کوې، ځان به کړې. نو دې طرف ته اشاره ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د یو کس جنازه وکړه، په خپلې لاړې مبارکې وله ورکړې، خپل قمیص نه وله کفن جوړ کړو، خو چې ازلي بدبخته دی نو دا څیزونه د هغه په ښه نه راځي. نو دغه رنګې د پیران او مریدان چې کوم دي کو دي د پیر هر څومره وظایف کوي، خو چې مونځ اودس نه کوي نو دغه وظایف د ده په کار نه راځي، ځکه چې اول خو الله مونځ فرض کړی دی. لومبي فرصت کې مونځ فرض دی، ته به اول مونځ کې مونځ به په صحیح طریقې سره زده کې. نو چې ستا مونځ صحیح نه دی، مونځ اودس نه کوې، ناسې ستا وظایف چې دي نه دا کار نه کوي. څنګه چې لکه د دې منافقینو دا دومره کرتوتونه چې دي نو دې کار ونه کړو او ازلي بدبخته د دنیا نه تېر شو. الله فرمایي ولا تصل علی احد منهم، ته مونځ مه کوه علی احد په یو کس باندې منهم د دې منافقینو نه ماته چې مړ شي ابدا هېڅکله ولا تقم علی قبرهم، او ته مه ودرېږه دې قبر خوا کې. انهم کفروا بالله ورسوله، یقینا دوی کفر کړی دی د الله سره او د الله د رسول سره. وماتوا او دی مړه شوي دي وهم فاسقون، په داسې حال کې چې دي نافرمانه. الله دې عمل کولو توفیق